هغا نور د پاک حضور یو ستوری جلوگر و هغا نور د پاک حضور طه او په یاسین باندې قرآن وزلید طه او په یاسین باندې قرآن وزلید دازمکا اسمان سوچلا مکان وزلید دازمکا اسمان سوچلا مکان وزلید چې نور د محمد رغی جهان وزلید چې نور د محمد رغی جهان وزلید دازمکا اسمان سوچلا مکان وزلید دازمکا اسمان سوچلا مکان وزلید عمر د بلچا الله خود سورہ مائدہ اوم سپارہ آیت نمبر 97 سورہ مائدہ اوم سپارہ آیت نمبر 97 اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم سورہ مائدہ اوم سپارہ آیت نمبر 97 اس دی زینا دا پا منزلہ دا علت دا ما قبل دا پارا یعنی تحریم دا سوید دا بر دا اوچی دا پارا دا احترام دا کعبے دے اللہ فرمائی جعل اللہ الکعبتا دا جعل تشریعی او تکوینی دے الکعبتا کعب چی دنو دا اوچت زائے تویلی شی کعبم پا اوچت زائے باندی داو پا وعدہ دا مکہ کے دا او دغه شانتی دا کعبه چې دی نو دا اوچتې مرتبې والا ده نو په دې وجه باندې دې ته کعبه ویلی شي. جعل الله الكعبة البيت الحرام البيت الحرام دا عطف بیان دی دا الکعبتی دا پارا
د مدح نه د پاره د توضیح د وضاحت ځکه چې لفظ کعبه د هغې نه دا ډیر واضح دی. قیاما للناس یعنی نظام د زندګۍ او د دین چې دی نو هغه په دې سره قایمیږي. قیاما للناس دا قیام دی د خلکو د پاره، یعنی ذریعه د قیام د خلکو د پاره د ژوند هغه نظام د هغې هغه زندګۍ هغه نظام چې دی نو هغه په دې سره قایمیږي. اول دا چې پای کې امن دی، په حرم کې امن دی، او بل دا چې هر قسم میوې او غلې راړل دا حرم ته دي نو دا حصول د امن دی. او بل دا چې د لوږې نه بچ کېدل دي نو دا سبب د حیات طیبه دی. ځکه روټۍ چې دی دا په حرم کې ډیره ده. کم کسان چې حرم ته تلي د حج یا د عمرې دپاره نو چې هغې نه تپوس وکړي چې هلته د رزق څه خبره ده، رزق څنګه دی، وایي دومره فراخه رزق دی چې رزق ته به ستا ضرورت نه راځي. نو یو خدا ده چې د لوږې نه بچ کېدل دا سبب د حیات طیبه دی. که داسې مدینې منورې ته لاړ شي نو هلته هم د رزق چې دی نو هغه زیاتوالی دی، رزق ډیر زیات دی، لږ نه دی. منګه تاسو دی الله ټول چې دی نو عمرو له حجونو له بوځي نو دا چې کومو خلکو په خپلو سترګو باندې لیدلي نو هغوی ته د دې پته وي، او موږ ته دی الله وښیي، موږ نه دي لیدلي. نو یو خو دا ده چې په دې کې هر قسم میوې هغه راوړل دي حرم ته، نو دا حصول د امن شو، او د لوږې نه بچ کېدل دا سبب د حیات طیبې دی. او دویم چې دی دا قیام دینی، یعنی د دې وجې نه چې حج او عمرې سره اقامت د دین راځي، یعنی دین ورسره مضبوطیږي. نو په دې لفظ کې اشاره ده چې تر څو پورې کعبه په مخ د ځمکه باندې موجود وي نو دنیا به نه پناه کیږي. او په حدیث د بخاری کې راغلی دي چې د قیامت نه مخکې به یو پنډور خبشي دی به په کعبه باندې به حمله وکړي او دا کعبه به دی ولړی. نو چې کله دی دا کعبه ولړی نو بیا به قیامت چې دی نو دا به قایم شي. چې کله دی دا ولړی نو قیامت په قایم شي. دا د بخاری شریف روایت دی. او بیا فرمایي والشهر الحرام، دا اسم جنس ته مراد د دې نه 4 میاشتې دي، محرم، ذوالحجه، ذوالقعده او رجب. بیا فرمایي والهدیه، هغه څاروي چې حرم ته لیږلی کېږي د غټو څاروو په اړخ باندې به اشعار وي، دا به دلالت کوي چې دې ته رکاوټ لار نیول اچول دا حرام دي. په دې سره به امن حاصلیږي د پاره د سفر کوونکو حرم ته. والقلائد، او هغه هدیې چې حرم ته وړلی شي او د هغې په غاړه څه امیل هغه اویزان کړی وي، او دی جدا ذکر که ځکه چې په دې کې د عام هدیو نه هغه ثواب پکې ډیر دی، او دام سبب د امن دی د دغه هدایو دپاره. او فرمایي بیا ورپسې بعضې کسان چې دي نو هغوی یعنی هغوی به ځان ته هم داسې قلاده اچوله، داسې پټی به یې ځان ته اچوله چې په وخت د سفر کولو کې به حرم ته تو، نو دا د جاهلیت رواجو. او اسلام کې دا خاص دي چې د څاروو پورې دا هغوی ته اچولی شي. اوس د دې 3 الفاظو نه وروستو قیامن مراد دی. حاصل دا دی چې د کعبې احترام چې په دغه 3 څیزونو سره جاری وي سره د حج او د عمرې نه، نو دنیا به آبادی، د عامو انسانانو قیام دی، او دا د امن قیام دی د پاره د مکی والو. نو فرمایي ذالک لتعلموا، دا فائدہ د ما قبل او مراد د دین اثبات د توحید په علم دی، او پدې کې رد په شرک په علم باندې، او اشاره د چې حج او عمره کوونکي د پاره بالخصوص دا عقیده ساتل او دا عبرت اغستل چې دینو دا د هغې دپاره ضروري دي. وان الله، بشک الله تعالی بكل شيء علیم، الله پار یو شی باندې عالم دی او پوه دی.
دا تعمیم د رستو د تخصیص نه په اوله جمله کې عموم د علم په دې جمله کې احاطه د علم ذکر کړه. بیا ورپسې آیت نمبر 98 په دې کې تاکید د پاره د عمل کولو په ماقبل احکام باندې، ماقبل احکام باندې چې په مخالفت کولو سره تخویب او په موافقت کولو سره بشارت ته او اشاره ده چې ایمان په منځ د خوف او رجا کې دی. نو الله فرمای چې اعلموا پوښي ان الله یقینا الله تعالی شدید العقاب ګره س عذاب ورکون کې دی، وان الله غفور رحیم او الله تعالی بخون کې او مهربان دی. بیا ورپسې آیت نمبر 99 په دې کې تاکید د لپاره د عمل کولو په ماقبل باندې په دوو طریقو سره. اول دار چې ما علی الرسول الا البلاغ، ستاسو عذر په کوتاهی کولو سره قبول نه دی بلکې د رسول په بلاغ سره په تاسو باندې حجت قائم شو. مطلب دار چې رسول کوم خبره تاسو ته رو رسوله دا په تاسو باندې حجت شو. الا البلاغ دا حصر اضافي دی، یعنی توفیق د هدایت او ثواب د عذاب د رسول په ذمه باندې نشته دی. دا یو طریقه. دویمه طریقه دا ده والله یعلم، یعنی احوال ظاهری او باطنی موافقت ستاسو الله تعالی پیجنی. نو پدې کې اشاره ده چې جزاء او سزا دا د الله تعالی په اختیار کې دا د بل چا نشته. بیا ورپسې الله فرمای ما علی الرسول نشتره په پیغمبر باندې الا البلاغ، سره پر رسول دی. اوس د پیغمبر ذمہ داری دانه ده چې هغه به تاسو ته عذاب او سزا درکړي. دا عذاب او سزا ورکول دا د الله اختیار دی، دا د بل چا نه دی. بیا ورپسې آیت نمبر 100 کې قل لا يستوي الخبيث والطيب، آیت نمبر 100 رستو د تاکیداتو نه ترغیب د صالح عقاید او اعمال او اخلاق ته او تحذير د خبيث نه. پدې کې جواب دی یو وهم دی. هغه وهم دا دی چې خلق په عام حالات او کارونو کې صرف کثرت لر اعتبار ور کوي. لکه څنګه په دې زمانہ کې لکه یو کس سره کسان ډیر وي نو خلق اغله سور کوي، اعتبار ور کوي، ويره دا دې چې نو صحیح دی. الان کې الله فرمای حاصل د جواب دا دی چې د پاک او د پلیت په فرق دا ضروری دی. کثرت لر اعتبار نشته. په سوره انعام آیت نمبر 117 کې براشي. اوس ډیر بچی چې دي تاسو مثال وګورئ، یو خوا بیزه ده او بل خوا سپی دی. اوس بیزه چې ده نو هغه په کال کې 2 بچی راړي یا یو بچی راړي، خو د هغې کنډک شته. بل طرف ته سپی ده هغه بچی ډیر راړي، هغه 100 1200 1400 شپږ او هر څومره چې راړي. نو اوس په کال کې د هغې بچی ډیر دي، هغه حلالېږي هم نه او دغه شانتي ګرځي، خو د سپو کنډک بیا هم نشته. او دې طرف ته بیزي حلالېږي او په کال کې صرف 2 بچی راړي یا یو راړي او د هغې کنډک مونږ تاسو ټول وینو او بیا هم ډېرې دي. نو الله جل شانه فرمایي چې کثرت لره اعتبار نشته دی. تاسو د پلیت او د پاک په مابین کې تاسو فرق وکئ. قل لا يستوي الخبيث، لا يستوي مراد د دین عدم استوا ده په نزد د الله تعالی او په احکام شرعیه کې. الحبیث والطیب، اوس دلته خبیث مقدم که د کثرت د وجنه، او دویم دار چې وهم کون کی خبیث د طیب سره برابر غني. نو د هغه تردید پدې کې د هغه مقصد دی چې د دې پدې دغه باندې برابروالی باندې الله ردو کی. او تفسیر قرطبی وایي چې دا دواړه لفظونه عام او شامل دي کسبونو او عملونو ته. انسانانو او عقیدو او عملونو ټولو ته دا شامل دي، او حلال مال او حرام مال، مسلم او کافر، مخلص او منافق، صالح او فاسق، دا ټول تینا مراد دي. او داسې مضمون بیا په سوره اعراف آیت نمبر 58 کې التر روان دي 8 سپاره کې، او بل په سوره قلم آیت نمبر 35 کې به راځي. الله فرمایي ولو اعجبک کثرت الخبيث، دا اعجاب طبعی غیر اختیاری دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب دی، یا مراد دینه خوشحالی او تکبر کول دي. نو خطاب هر هغه مخاطب ته دی چې خبیث او طیب کې فرق نه کوي. فتقوا الله، او یریږئ د الله نه. تقوا دا ده چې د خبیث نه ځان بچ کی اگر چې هغه ډیر وي،
او طیب قبول کې اگر چې هغه لږ وي. یا اولی الالباب اشاره ده چې د دې فرق د پاره هغه خالص عقل پکار دی چې په حقایقو سیزونو باندې فکر کوي او د هغې خبیث او طیب سره هغه نه برابري، یعنی د خبیث او د طیب په مابین کې هغه یعنی برابروالی نه کوي، د دې په مابین کې فرق کوي. لعلکم تفلحون دلته د فلاح نه مراد حصول د هغه درجاتو د قرب الهي دی چې هغه طیبین د پاره خاص کړی شوی دی. بیا ورپسې آیت نمبر 101 داغي ماقبل سره ربط داده. الله فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤکم. مؤمنانو ته خطاب کوي. ربط ماقبل سره داده چې هر کله د خبیث او د طیب فرق هغه از د کولو باندې الله تیزی ورکړه چې تاسو الکه د طیب او د خبیث په مابین کې فرق وکړي. نو اوریدون کی داغي د وجنا ډیر تپوسونه شروع کړل. اوس د تپوس کولو ادب ذکر کړي، یعنی د تپوس کولو ادب ذکر کړي. الله فرمای تاسو تپوسونه کوي بی ضرورت بی حاجت او اختلافي مسائلو کې باس کول او داغي دعوت ورکول چې دا جایز نه دي. ښا ځکه چې عاقبت تبا مطلب دا دی چې انجام به بیا د دې داشي چې تاسو کم شرکیات او کفریات او بدعات دي دا به ډیر شي او عام بشي او بیا به تاسو د دې مخنیوي نشئ کولی. نو الله فرمایي چې تاسو په خپل مابین کې بې ضرورته خبرې، بې ضرورته حاجتونه او بې ضرورته اختلافي مسائل تاسو پرېږدئ، تاسو دې طرف ته راشئ. نو نن ګوره افسوس په هغه خلکو باندې دی چې هغوی په یو علاقه یو کلي کې د کفر او شرک فتنې له هغوی ترقي ورکوي او دی خوا اختلافي مسائل چیړي او هغه کفریات او شرکیات د دوی نه مخکې روان دي. الله فرمایي دغه پرېږدئ، بیا به تاسو د کفر او د شرک مقابله به نشئ کولی. یا ایها الذین آمنوا اشاره ده چې مقتضا د ایمان دادا چې فرق وکړی شي په منځ د ضروري او د غیر ضروري کې. هغه مسائل چې هغه ضروري دي، هغه مسائل چې هغه غیر ضروري دي، الله فرمایي تاسو د دې په مابین کې فرق وکړئ. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤکم. په دې کې سوال د عبدالله بن حذافه هغه راغلی دی چې سوال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه په باره د خپل پلار کې کړو. وی چې من ابي. نو بخاری او مسلم دا روایت کړی دی. او د بل سړي سوال هغه دا چې اين انا قال في النار، زه به کوم ځای کې یم؟ جواب ورته وشو چې ته به په اور کې. او بل روایت کې دی اين ابي قال في النار. دا روایت علامه ابن جریر ذکر کړی دی. ابن کثیر وی چې هغه د دې په سند هغه وی چې دا کره دی. او بل سوال دی یو سړي دا چې اين ناقتي، زما اوخه کم ځای ده؟ نو دام د بخاری روایت ته. او هغه سوال چې په حدیث د مسند احمد کې دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آیات د فرضیت د حج ولستو، نو یو سړي تپوس وکړه افی کل عام، آیا په هر کال کې دا فرض دی؟ دا خو په وخت د نزول د وحی کې واقع شوی دی. نو پر آیات کې صراحتاً هغه داخل دی او د دې نه علاوه نور سوالات چې هغه رستو راځي نو هغه پکې داخل دي په اعتبار د عموم د آیات سره. علامه ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي چې په دې کې هغه سوالونه چې په طریقې د استهزاء سره وي او یا په طریقې د امتحان سره وي یا په طریقې د ضد سره وي، دا پکې داخل دي. او علامه ابن قیم په اعلام الموقعین کې هغه وایي چې حکم د دې آیات اوسم دا منقطع نه دی. لکه عمر رضی الله عنه ملګری د صاحب الحوض نه هغه تپوس یې کړو چې ستاسو حوض ته درندگان راځي. نو عمر رضی الله عنه د دې خبر یعنی هغه مونږ ته وایي مه راکوه. ورته وفرمایل عمر صاحب چې مونږ ته د دې خبر مه راکوه. ان تبد لکم تسؤکم، یعنی جواب وشي او بیا تپوس کوونکي خفه وي. او دا جمله صفت مقیده ده د اشیاء د پاره او دا قید اخترازی ده. نو معلومه شوا چې ضروری تپوس کول پکار دي. لکه الله فرمای فاسألوا اهل الذکر سوره انبیاء کې. نو وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. په دې کې د مفسرینو درې اقوال دي. اول قول دا دی چې دا زجر دی او تاکید دی د لا تسألو، یعنی قرآن د نزول هغه شروع دی او تاسو دغه بې ضرورته تپوسونه کوئ.
نو ضرور به په قرآن کې د هغې جواب راځي او تاسو به بیا خپئ. نو ولې داسې تپوسونه کو؟ یو قول پکې دا دی. دویم قول دا دی چې مخکې جمله کې ابداء سبب د مساوات وګرځو، نو په دې جمله کې طریقه د ابداء ذکر کوي او هغه نزول د وحی په باره د هغه سوال کې. او دریم قول د تفسیر خازن دی، وایي که چېرې تاسو صبر وکړه تر دې چې په قرآن کې یو حکم نازل شي او د هغې شرح ته تاسو محتاج یې، نو تپوس وکئ، نو جواب به تاسو ته درکړی شي. نو په دې تفسیر کې ترغیب د سوال کولو ته په وخت د ضرورت کې. عفا الله عنها په دې کې دوه توجیحات دي. اول دا چې دا جمله مستانفه ده، اشاره ده چې دغه قسم تپوسونه ګناه دی، لیکن الله تعالی د نهي د نزول نه مخکې هغه تاسو ته معاف کړي دي. او دویمه دا ده چې دا بل صفت د اشیاء دپاره، یعنی داسې اشیاء چې الله تعالی د هغې په باره کې قرآن نه دی نازل کړی او تاسو یې لازم کړي نه دي، په تاسو باندې لازم کړي نه دي د وجې د وسعت نه په تاسو باندې، او یا دا چې پرېښودلي دي الله تعالی د هغې بیان د دې دپاره چې تاسو خفه نه شئ، نو دا توجیه چې ده نو دا بعیده ده. والله الله تعالی غفور رحیم، الله تعالی غفور حلیم، الله تعالی بخون کې د گناهونو او مستحق د عذاب نه عذاب هغه رستو کی، یعنی هغه ته تعذیب الله تعالی ورکی. بیا ورپسې آیت نمبر 102 پدې کې فرمایي، پدې کې اشاره د دویمه وجه د نهي د سوال ته، داسې سوالونه او جوابونه چې وشي نو دا کراهیت او بد ګڼلو په وجه باندې مخالفت وشي، نو دا بیا د کفر هغه سبب ګرځي. الله فرمایي قد سألها قوم، په تحقیق سره یعنی کړیو تفوسونه قوم یو قوم. نو اوس مثال دا دی چې قوم نه مراد دلته بني اسرائیل دي او نور مکذبین دي، لکه ګوره قوم صالح هغې معجزه د څه غوښتې وه؟ د اوښې. او قوم د موسی علیه السلام هغې وی چې موږ به الله تعالی په خپله باندې وینو، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. او بل چې دی نو هغه قوم د عیسی علیه السلام چې هغې مایده طلب کړې وه. قد سألها قوم، نو مراد د دې نه سألها مثلها دی او مماثلت په دې کې چې بې ضرورت او سبب د خفګان او د وبالو. نو فرمایي چې ګوره قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. نو من قبلكم مخک تاسو نه ثم اصبحوا، بیا دا قوم یعنی ثم صاروا ښکاره کافرین، یعنی په هغې باندې کافرانو. بیا ورپسې آیت نمبر 103 ما جعل الله من بحیرة ولا صائبة ولا وسیلة. آیت نمبر 103 ربط د ما قبل سردار چې مخکې ذکر شوا چې داسې سوالونه مه کوئ چې سبب د تحریم د څیزونو وګرځي. اوس منع کوي د باطل تحریم کولو نه په مستقل طور سره. اشاره ده چې بې ضرورته باسونه مه کوئ، رد کوئ په رسمونو شرکیو باندې چې دا ضروری خبره ده. او په دې آیات کې رد په تحریم لغیر الله باندې. الله فرمایي ما جعل الله، دا د مخکې جعله چې کوم آیت نمبر 97 کې تیر شو دا د هغې مقابل دی. دلته هم د جعل نه مراد حکم او شرع جوړول دي. ما شرع یا ما حکم الله ما امر الله، هغه چې حکم کوي تاسو ته الله تعالی، هغه چې شریعت تاسو ته بیانوي، هغه چې یعنی الله تعالی امر کوي تاسو ته. من بحیرة، یعنی دا من د پاره د استغراق ته. بحیره چې دی تفسیر قرطبی د سعید بن مسیب نه نقل کړي دي چې بحیره هغه مؤنث څاروی دی، هغه اوښه او غوا او بیزه ده چې د هغې پی د پاره د الهه او باطله بند کړی شي چې څوک پې د ځان د پاره نه لشي، او د هغې غوږ هغه وڅیرلی شي او د نښې په طور باندې هغه چې دی نو هغې کې یو بالی یا یو شی پکې هغه ورواچوي. امام شافعي د ابن عزیز نه روایت کړی دی چې دا هغه اوښه وه چې 5 پیرې دا لنګه شوه، نو که په 5مه پیره باندې نر بچی راوړی نو دوی وایي چې دا د نارینه او زنانو دواړو دپاره حلاله ده. او که چرې دی مؤنث بچی راوړی یعنی جنۍ راوړې وه، اوښه یې راوړې وه، نو بیا د هغې غوږ چې دی دا به څیرلی کېږي او د هغې پی او غوښې به په زنانو باندې بیا
حرام وي. ولا صائبتن، ولا صائبتن تفسیر قرطبی او خازن وی چې جاهلیت کې څوک به بیمار شو او دی به چې دنو یا به هغه څوک به رک پشو نو دی به د الله تعالی په نوم باندې یو اوښه چې دی نو هغه به یعنی نظر به کړه، هغه به آزاده کړه، پرې به خو د پاغې باندې به بار اوړل یا سورلی کول، دا به منع کړل. د اوبو د فصل نه او د هغې منع کول هغه سبب دی به هغه به ضرور ګڼو. نو د سعید په روایت کې امام بخاري نقل کړي دي چې دا به د الهو په نوم باندې ازادوله. امام رازیم ذکر کړي دي چې دا به د اصنامو د بوتانو په نوم باندې به ازادوله، او د دې اختیار به صرف د اصنامو چې کوم د بوتانو من جورانو هغې ته ور دې اختیارو. ولا وسیلتن، وسیله چې دی تفسیر خازن وایي چې دا بیزا چیلای وه چې اوه پیرې به دا لنګه شوه، نو که په اومه پیره باندې به نر بچی نو هغه به ذبح کو او دی به نارینه او زنانه ټولو دپاره به حلال ګڼو. او که دغه بیزي به پیسکوری راوړې وه، که مونث به وه، نو د ګډو بیزو کې به بیا پرېښوده او جوړه به چې پیدا شوه نو دی به وی چې وسولت اخاها، دا مونث د خپل رور په حکم کې شوه، نو دا دواړه به یعنی دا به د ذبح نه هغه یعنی دواړه به نه ذبح کول بیا. نو ابن اسحاق چې دی د هغه روایت دی چې دا هغه بیزه وه چې لس مونث بچي به پرله پسې راړل، نو دی به وی چې وسولت، د دې نه وروسته به بیا بچي راړل نو هغه به د نارینه دپاره حلال او د زنانو دپاره به حرام ګڼل. ولا حامن تفسیر قرطبي وایي چې دا هغه اوښ مذکرو چې لس اوښې به د هغه نه بلار به شوي، نو دی به د هغه په ملا باندې به دی یو داسې د تاوس یو وزر به په هغې باندې به ولګو او په هغې باندې سورلی کول، بار اوړل، دا به پې منع کړل. او د اوبو او د ګیانه به هغه نشه منع کولې، دا به آزاده پرېښوده. امام بخاري رحمت الله علیه فرمایي دا به هم د بوتانو په نوم باندې به پرېښوده. اوس ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایلی دي چې عمرو بن اللوحي بن قمعه، عمرو بن اللوحي بن قمعه دا د خزاعي قبیلې مشرو، د خزاعي قبیلې او د بني جرهم نه رستو د بیت الله متولي ګرځولی شوی و. اول سړی و چې دین ابراهیمي بدل کو او بت پرستی د شام نه عربو ته راړه. دا رسوم بحیره صاحبه وغیره په دې کې هغه رایج کړل. د حدیث د بخاري کې راغلی دی پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې ما عمرو بن عامر خزاعي دا ما په اور د جهنم کې ولیده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د ځان سره خپلې کلمې راښکلې په اور کې، ولې چې دا ړومبې شرکیات پکې د شروع کړي. ولکن الذین یفترون، او دې ځای کې یفترون علی الله الکذب، دا جواب د وهم دی چې هر کله الله تعالی دا حکم نه دی کړی نو دغه خلکو دا کارونه بیا ولې کولو. اوس دې ځای دا سوال راغی، نو جواب دا دی چې دی الله تعالی ته په دروغ باندې نسبت کو چې زمونږ ته الله تعالی داسې حکم کړی دی او دا دین ابراهیمی دی. په سورة اعراف آیت نمبر 28 کې به راځي. واکثرهم لا یعقلون، او اکثر د دوی نه عقل نه لري، یعنی په دې باندې نه پوهېږي. بیا چې دی نو واکثرهم لا یعقلون، نو دلته کې چې دی نو الله فرمایي په دې کې اکثرو کې چې دی نو عقل نشته، دوی د عقل نه کار نه اخلي، دوی د ځان نه خبرې کوي. بیا ورپسې آیت نمبر 104 په دې کې زجر دی په تقلید کولو د جاهلانو او ابطال دی د دلیل د باطل پرستانو چې اتباع د آباو ده، یعنی دی په شرکیاتو او په جوړولو د بحیرې صاحبې وغیره کې دلیل شرعي دی سره نشته، بلکې دلیل په طریقې د مشرانو دی. و اذا قیل، کله چې وویلی شي، یعنی مجهول صیغه د پاره د تعمیم د دې ذکر کړی ده چې هر څوک هر وخت کې هغې ته دا دعوت ورکړی شي. تعالو دا لفظ د خپلې مادي د علو د وجې سره دی، یعنی په هغه اواز کې هغه ذکر کیدی شي چې ترقی طرف ته هغه بلند وي. نو فرمایي و اذا قیل، کله چې وویلی شي دی ته تعالو چې راشئ تاسو الی ما هغه څه ته انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی، و الی الرسول او پیغمبر ته. اشاره ده چې قرآن او حدیث دواړو ته مستقل شرعي دلیلونه دي، د دې وجې نه لفظ د الی مکرر ذکر کړی دی او داسې په سورې نساء کې هم تیر شوي دي. نو معلومه شوه چې حجت په دین کې قرآن او حدیث دی،
او اجماع او قیاس خو په دغه دواړو باندې بنا دی. نو د دینه هغه یعنی مستند وي نو هغه اجماع او قیاس دا مقبول دی، او که د دینه هغه مستند نه وي نو بیا دا مردود دی. قالوا حسبنا ما وجدنا، دا لفظ د حسبنا کې ډیر تاکید د جهل د هغې دی. قرآن او سنت ته وایي هغې حاجت هغه نه ګڼي، ځکه چې طریقه د مشرانو هغه پوره ګڼي او دا مستلزم د اعتراض دپاره د قرآن او د سنت نه. آباءنا د مراد د دینه د دې هغه مسلک علما مشرانو. امام راغب په مفرداتو کې لیکي چې صرف د عمر په لحاظ سره مشران مراد نه دي بلکې د علم په لحاظ سره. اولو کان آباؤهم، نو دا اولو کان کې دا امزه د پاره د استفهام انکاری ده. یقولون هذا، نو اولو کان آباؤهم، آیا نه دي زمونږ پلارانو د هغه آبا چې عالمان هدایت والدي په کارونو د شرک او بې دلیله خبرو کې دا جایز نه ده چې بې علمه بې هدایت وي او په طریقې د اولا سره هغه دا بیا دی دپاره جایز نه ده. نو دا رد دی په قول د هغې د حسبنا باندې. لا يعلمون شیئا، د شیئا مراد د شیئا دلیل او حق دی، لیکن نفي د علم د حق او دلیل پشان د نفي د علم مطلق ته مبالغتا. ولا يهتدون مراد د اهتدانا عمل کول دی په دلیل شرعي باندې، یعنی نه عالمان دي نه هدایت والا دي بلکې جاهلان او گمراهان دي. جاهلان او گمراهان دي. تفسیر خازن علامہ امام فخر الدین رازی، علامہ نصفی تفسیر مدارک وغیرہ هغوی دلته لیکلي دي چې معلومه شوه چې اقتدا د عالم یعنی محتدا صحیح ده په دې شرط سره، په دې قول سره چې د هغه یعنی قول د هغه په حجت او برهان دلیل باندې هغه بناوي. نو که عالم محتدا وي لیکن یو قول بی دلیله یعنی یو قول بی دلیله نه وي نو داغه تقلید بیا جایز دی. او کنه مثال داغه محتدا دی او داغه قول بی دلیله دی نو داغه اقتدا بیا جایز نه ده. په سوره بقره کې تیر شوی دی. نو فرمایي چې اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. بیا ورپسې آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، آیت نمبر 105. ربط د دې د مخکې سره هغه دا دی چې تفسیر قرطبي د جابر بن زید نه نقل کړي دي. هغه دا دی چې هر کله یو کس اسلام راړو نو کافرانو به ورته وایي چې تا خپل مشران کمکل وګڼل، ګمراه دي وګڼل. نو که زمونږ مشران بې علم او بې هدایت و نو ولې ستا مشر هم چې نو هغه بې هدایت و. نو د هغې جواب ذکر کوي. الله فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. علیکم اسم فعل په معنی د الزمو سره، علیکم لازم اونیسئ اصلاح د خپلو ځانونو په تابعدارۍ د څه سره؟ د کتاب او د سنت سره. لا یضرکم من ضل، یعنی د هغې د ګناه په تاسو باندې اثر نه پرېوځي. که هغې حسبنا ما وجدنا دا ووایي یا عناد کوي په قول او په عمل کې، نو ستاسو هغه مشران چې ګمراه تیر شوي دي د هغې د ګمراهۍ په تاسو باندې هېڅ بد اثر او ګناه نشته دی. اذا اهتدیتم، اهتدا دا ده چې تاسو اتباع د قرآن او سنت کوئ او امر بالمعروف او نهی عن المنکر د خپل طاقت موافق کوئ. الی الله مرجعکم، دا عام خطاب دی گمراهانو او هدایت والتا او پدې کې تخویف او بشارت دواړو ته اشاره ده. فینبئکم بما کنتم تعملون، مراد د نبأنا جزاء او سزا ورکول دي. علامہ شربینی وایي چې اشاره ده چې هېڅوک د بل چا په ګناه باندې هغه به نشي نیولی کېدی. هر سړی به په خپله ګناه هغه به نیسلی کېږي. نو ګوره علیکم انفسکم معنا هغه دا چې تاسو باندې اصلاح د خپلو نفسونو لازم ده په اتباع د کتاب او سنت او په دعوت کولو، امر بالمعروف نهی عن المنکر کولو سره. پای کې کوتاهي مه کوئ. د هغې نه وروستو چې څوک ګمراه کېږي نو په تاسو باندې د هغې وبال هغه نشته دی. الله فرمایي په تاسو باندې د هغې هېڅ وبال نشته دی که څوک ګمراه کېږي او که څوک نه ګمراه کېږي. خو لیکن تاسو څه کوئ؟ تاسو صرف چې دی دعوت کوئ، امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا کوئ. تاسو د دې کار کوئ نو الله جل شانه چې دی هغه به تاسو ته به هدایت درکوي. اوس یو سړي ته تا دعوت ورکه هغه ومنله خو فبها ونعمتو، او که ویې نه منله نو په تا باندې بس د هغه څه دغه نشته دی. اوس د هغه باندې خپل ګناه په خپله دی چې هغه نه مني او قرآن او احادیثو طرف ته او دې طرف ته نه راځي.
ترجمه ته وګورئ. الله فرمای جعل الله الكعبة البيت الحرام، انہیں جوړ کړی دی الله تعالی کعبه البیت الحرام چې کور د عزت ته، قیاما للناس سبب د ژوند د پاره د خلکو دی، والشهر الحرام او میاشت عزت مند دی، والهدی د قربانه ساروی، والقلائد د پټوال ساروی، ذالک لتعلموا دا ځکه چې پوه شئ تاسو ان الله بیشک الله تعالی یعلم یعنی پوهیږي ما پاس باندې فی السماوات چې پاسمانونو کې دي، وما فی الارض وا چې پزمکو کې دي، وان الله بیشک الله تعالی بكل شیء علیم یعنی الله پاره او شی باندې پوه دی عالم دی. اعلموا ان الله پوه شي بیشک الله تعالی شدید العقاب یعنی عذاب ورکون کې دی، وان الله بیشک الله تعالی غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی. ما علی الرسول او نشره پیغمبر باندې الا البلاغ مگر رسول د پیغام، والله الله تعالی یعلم پویږي ما په هغه څه باندې تبدون چې تاسو ښکارا کوئ، وما تکتمون چې تاسو یې پټوئ. قل تورته ووایه لا یستوی الخبیث نی برابر پلیت والطیب او پاک، ولو اعجبک اگر که تعجب کی واچی تا د پارا کثرت الخبیث یعنی ډیر والد پلیت، پتقوا الله او یریږئ د الله نه. یا اولی الالباب اے د عقل خاوندانو، لعلکم دی د پارا تفلحون چې تاسو کامیاب شئ. یا ایها الذین آمنوا اے کسانو چې ایمان مروړل، الله فرمای لا تسألوا مکوي تپوس عن اشیاء د داسې سیزونو په باره کې، ان تبدلکم کچر ښکاره کړی شي هغه لکم تاسو ته تسؤکم نو خفه به کړي تاسو، وان تسألوا عنها او کچر تپوس کوئ تاسو د هغې په باره کې، حین ینزل القرآن په داسې وخت کې چې نازلیږي قرآن، تبدا نو ښکاره به کړی شي لکم تاسو دپاره. عفا الله یعنی معافي کړې د الله تعالی عنها د هغې نه، والله الله تعالی غفور حلیم یعنی بخون کے او صبر کون کے دے. قد سألها یقینا تپوس کڑو دا سے بے ضرورت سوالنو قوم یو قوم من قبلکم مخکتاسنا، ثم اصبحوا بها او بیاشو اغی بها پاغی بانی کافرین کافران. ما جعل اللہ من بحیران دی مقرر کری اللہ تعالی یعنی غوکسیر لے بحیرہ ولا سائبت او ولا سائبت او نه ازاد یعنی نه ازاده پری خودلی شوی، ولا وسیلت او نه پیوسته شوی د بلی سره، ولا حام او نه بچ شوی شاوالا، ولكن الذین لیکن آکسان کفروا چې کفر کړی یفترون علی الله الکذب جوړی په الله باندې دروغ، واکثرهم او ډیر د دینا لا یعقلون عقل نکار نالی. واذا قیل لهم او کله چې ویل شي دی تا تعالوا راشي تاسو الى ما اغست انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی، والى الرسول او پیغمبر یعنی والى الرسول او پیغمبر تا، قالوا نوایدی حسبنا کافی دی مونږ د پارا ما آغا وجدنا چی منتری دی منگا علیه پاغی باندی آباءنا پلاران خپل، اولو کان آباؤهم اگر که پلاران دی لا یعلمونا چی نپویدل شیئن پیسیز باندی، ولا یهتدونا او نپاغی پا ہدایت باندیو. اللہ فرمائی یا ایوها الذین آمنو اے آکسانو چی ایمان مروڑ دی علیکم پتا سبانی ذمہ داری دا انفسکم د ځانونو خپلو، لا یضرکم نقصان نشي در رسول تاسو ته من آسوک ضلا چې ګمراه شوي دي، اذا اهتدیتم کله چې تاسو یې په هدایت باندې، الی الله خاص الله ته، مرجعکم واپس تلل ستاسو دي جمیعا د ټولو، فینبئکم نو خبر بکي تاسو بما پاس باندې تعملون چې تاسو بکول. صدق الله العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين. یا الله زموږ د ټول ګناهونه معاف کړي
الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټول باندې عفو کلام راکاږي. الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله د هغې نه موږ ته خیر راکړي. الله چې د کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه یې پناه وختې ده الله د هغې نه موږ ته پناه راکړي. الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله د هغې نه موږ ته خیر راکړي. الله زموږ د ټولو حوایج برابر کړي. الله مشکلات هم حل کړي. الله پریشانۍ هم ختمې کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي. الله موږ د ظالمانو د ظلم نه، الله د شریرانو د شر نه، الله د حاسدینو د حسد نه، الله د بغضیانو د بغض نه، الله د ساحرانو د سحر نه، الله نظربازو نظر نه الله مونږ وساتي. الله مونږ وساتي. الله مونږ وساتي. الله چې چا څومره حوایج دي الله د ټولو حوایج برابر کړي. الله د ټولو مشکلات حل کړي. الله پریشانۍ ختم کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه ترې نه لرې کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه ترې نه لرې کړي. الله چې څومره بیماران دي که په هسپتالونو کې دي که په کورونو کې دي الله په هر ځای کې دي مسافر دي بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي. الله که کوم روحاني بیماران دي کوم جسماني بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي. الله زموږ د ټولو مسلمانانو الله زموږ د ټولو په خپل مابین کې اتفاق اتحاد نصیب کړي. الله چې څومره دشمنۍ طرفګنۍ دي الله ټولې په دوستو باندې بدلې کړي. الله ټولې په دوستو باندې بدلې کړي. الله چې څومره مسلمانان په مشکلاتو کې گیر دي الله د ټولو مشکلات حل کړي. الله د ټولو پریشانۍ ختمې کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه ترې نه لرې کړي. الله که د چا کورونه نی الله هغې ته کورونه ورکړي. الله که د چا کورونه وي الله پای کې ورته اتفاق اتحاد پیدا کړي. الله هغه کورونه نه پریشانۍ لرې کړي. مصیبتونه تکلیفونه ترې نه لرې کړي. الله که د چا اولاد نی نیک عمله صالح اولاد وله ورکړي. ډېر زموږ وروڼه خویندې نارینه زنانه رابطې وکړي دعا دپاره چې اولاد هم نشته چې د چا اولاد نشته ماته یې ویلي دي الله جل شانه دې زموږ او ستاسو دعا د هغې په باره کې قبول او منظور وګرځئ. الله دې ورله بهترین نیک عمله صالحه با عمله اولاد ورکړي. الله دې ولا نیک عمله صالحه با عمله او ښه اولاد دې ولا الله ورکړي. او چې د چا اولاد شته الله دې نیک عمله صالحه قرآن خوانه دینداره لوی کړي. الله چې کوم زموږ وروڼه بېلارې دي الله دین طرف ته یې راولي. کم په نشو تماشو کې اخته دي الله هغه ټول په سمه لاره باندې کې. الله کم والدین د بچو د لاسه پریشان دي الله د بچو د لاسه غمجن دي الله هغه نوجوانان هغه زموږ وروڼه چې په نشو تماشو کې اخته دي الله بېلارې دي په غلطو لارو باندې د غلطو خلکو ملګرتیا کوي هغوی سر روان دي الله دا ټول په سمه لار باندې راولي. د خپل مور او پلار د سترګو یخوالی وګرځي. د مور او پلار د سترګو یخوالی وګرځي. الله چې کوم وروڼه بېګناه په جیلونو کې پراته دي الله د هغه ټولو د رهایي اسباب برابر کړي. الله د هغه ټولو د رهایي اسباب برابر کړي. الله چې کوم وروڼه بهر ملکونو کې کارونه روزګارونه نشته الله د هغه ټولو کارونه روزګارونه الله هغوی له ورکړي. الله که د چا کار روزګار وي او الله پای کې خیر او برکت پکې ني الله پای کې ولا خیر او برکت پیدا کړي. الله پای کې ولا خیر او برکت پیدا کړي. الله زموږ د ټولو مسلمانانو مشکلات هم حل کړي. پریشانۍ هم ختمې کړي. مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي. الله زموږ د ټولو چې څومره هم ضروریات دي الله دا ټول ضروریات الله مونږ ته برابر کړي. الله دا ټول ضروریات مونږ ته برابر کړي. الله مونږ ټولو ته خپله رضا نصیب کړي. الله زموږ نه هغه کار والی چې ته پرې خوشحالېږي. الله د هغه کار نه مونږ وساتي چې الله ته پرې خفه کېږي. الله ته پرې خفه کېږي او ته پرې ناراضه کېږي. الله د هغې نه مونږ وساتي. الله دې وخت کې چې چا مونږ سره لاس اوچت کړي دي الله د هغه ټولو چې څومره حوایج دي څومره مشکلات دي د ټولو حوایج برابر کړي. د ټولو مشکلات حل کړي. پریشانۍ ختمې کړي. مصیبتونه تکلیفونه ترې نه لرې کړي. نن که ماشوم دی که لوی دی که بوډا دی که نارینه دی که زنانه ده هر سړی په خپل مشکلاتو کې ګیر دی. الله د ټولو مشکلات حل کړي. الله د ټولو مشکلات حل کړي. الله زموږ پرې ملک باندې پرې وطن باندې الله رحم وکړي. الله زموږ ګناهونو ته مو ګوري خپل فضل او رحم ته وګوري. الله مونږ ټولو سره د خپل فضل او د رحم مطابق معاملات وکړي. الله په مونږ باندې عذابونه مه راولي. الله په مونږ ته د اسمان ارادې هم ښې نه دي. الله ستا راته هم ارادې ښې نه دي. ښه راته پته ده الله پوهېږو. الله ګناهونه سیوا شوي دي. هر قسم ګناه سیوا شوی دی خو الله ته مونږ ته معافي وکړي. الله ته مونږ ته معافي وکړي. الله ته مونږ ته معافي وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. د امت غم دی کو په هر قدم دی کو سيو عرب خونه دی د ټولا جم دی کو سمرا محکم دی کو په منظم دی کو
سيو عرب خونه دې د ټوله جم دي کو تپنازکو